السلام علیکم زه منیز خان او نن د اکتوبر 19 تاریخ پرون یو داس چلو شو چې یو د بانکو فرست وومن بانک هغه خرڅ کو په دوبۍ په شیخانو باندې او دا ولی خرڅ کو په څه ریټ خرڅ کو خو د دې نه مخ دا معاملات ته ټول هم د دې نه مخکې درته د حکومت دعوی ویم کله چې دا حکومت راغی نو دوی به کله قطر ته تلل کله سعودي عرب ته به تلل کله به دوبۍ ته تلل کله به آذربایجان کې یو دوست صدر دی هلته به تلل او هلته کې نه خو به یې روزانه وي چې 2 اربو ډالرو د انویسټمنټ منصوبه وشوه بیا چې به سعودي عرب ته لاړو نو ډېره غټه ریفاینري لګي 10 اربه ډالر به راځي قطر نه به راځي د دوبۍ نه به راځي او 100 اربه ډالر به دوی یادول بیا زموږ محترم فیلډ مارشل آرمی چیف صاحب SIFC جوړه کړه او هغې دا وه چې دا ون وینډو اپریشن وي او سرمایه کارو ته به سهولت ورکوي او ملک کې به د اربونو ډالر راځي او آرمی چیف صاحب قوم ته خوشخبری اورولې وه په 2023 کې چې په یو کال کې به معاشي مسلې ټولې ختمې شي او پاکستان به په ترقۍ شي زموږ ته محب وطن سادهګان ډېر خوشحاله شو چې شکر دی پاکستان ته استحکام ملو شي خو پرون چې کم واقع شوي نو د هغې نه د معیشت پته لګي چې موږ په کم ځای کې ولاړ یو معیشت زموږ په قرضو باندې روان دی IMF وایي چې تاسو په ټریډ ډیفیسټ کې کم فراډ کړی دی په اعداد و شمار کې 11 ارب روپو امپورټ پکې نه دی خولی 11 ارب ډالر امپورټ نه دی خولی نو دام ټول سلسلې پسې په فراډ رواني خو پرون چې دا کم فرست وومن بانک خرڅ کو د دې 42 برانچونه دي په پاکستان کې او دای خرڅ کو په 14.6 میلیون ډالر 1 کروڑ 46 لاکھ ډالر دا چې پاکستانو پیسو ته راواړې نو دا په مشکل سره 4 ارب روپۍ جوړیږي په 4 ارب روپۍ نن سبا په اسلام آباد کې معمولی پلاټ کمرشل په 4 ارب دي او کورلی په F6 F7 کې نو 4 کناله کور په ملاویږي نو سوچو کا چې د 42 برانچونو بانک چې ډېر لوی اساسي دي هغه په 4 ارب روپۍ تقریبا خرڅ کو نو زموږ معیشت ته اندازه وکړه چې موږ ته د څه ضرورت دی بیا یې هغوی له دا ریلیکسیشن ورکړو چې 15 کاله به د هغوی نه د هېڅ تپوس نه کېږي چې څه کوې نو لاس مو آزاد نو دا د معیشت صورتحال دی اساسي خرڅول او معیشت چلول داسې هنر نه دی هنر دا دی چې روزګار مواقع وکړي انډسټري له سهولتونه ورکړي انویسټر راولي الټه د دې نه 3 درجنه د پاکستان نه ملټي نیشنل کمپنیانې لاړې ټولې غټې کمپنیانې د پاکستان نه لاړې دویمه دوی دا دعوه کوي چې سټاک ایکسچینج چې کم دی نو ډېر په ترقۍ روان دي ما بل ورځ د سټاک ایکسچینج یو ماهر کتو هغه وی چې کله 52,000 باندې سټاک ایکسچینج روانو 3 کاله مخکې نو په هغې کې 100 ارب انویسټمنټ او اوس چې کم دی هغه په 1,67,000 کې روان دی نو هغه 70 ارب ډالر تر انویسټمنټ راکو شوی دی نو دې نه اندازه وکړه چې اسی اعداد و شمار روان دي خو سرمایه پکې کمه شوې ده او د سټاک ایکسچینج نه چې څو خبر دي دا د یو څو سرمایه‌دارو په لاس کې عام خلکو ته د دې هیڅ اثر نه کېږي ما هغه ورځ تاسو ته ویډیو کړې وه چې زموږ د معیشت داسې حال دی چې دا سټاک ایکسچینج په بره روان دی لکه چې سړی چینګم خوري نو معده وایي چې بره خو څه روان دی فنکشن خو لاندې څه نه راځي نو سټاک ایکسچینج اسمان ته روان دی خو عوامو ته نه مهمګایي کمه شوه نه بېروزګاري ختمه شوه نه انډسټري وچلېده نه ایکسپورټ سیوا شو ترقی په کم ځای کې ده الټه به دغه اساسي خرڅو او په ډېر ارزان ریټ لکه د املوکو په ریټ به یې خرڅو الله دې په پاکستان او پاکستانیانو خپل رحم فضل وکړي چې حقیقي جمهوریت راشي د پارلیمنت بالادستي آئین او قانون حکمرانی الله به ملک ترقي کوي امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ به وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته